ډسټریکټ پولیس افیسر سواد قاسم علي شاه د کوکارۍ پولیس سټیشن په حدود جامبیل کې د پولیس چوکۍ پرانیسته وکړه. په دې موقع باندې شیر رحمان خان، علي شیر خان، بادر شیر خان، اکبر حسین او د علاقې نورو مشرانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د علاقې خلکو خپلو میلمنو ته هارونه ور په غاړه کړل او ماشومانو ګلالو ورته د ګلونو ګلدستې ور پیش کړې. ډي پي او سواد د چوکۍ د پرانیستو وروستو د کوړ ایریا معاینه هم وکړله. पुलिस की जुर्रत को दो सलाम. د سواد د ضلعي پولیسو مشر قاسم علي شاه د چوکۍ پرانیست وروستو د علاقې د خلکو سره یو اهمه غونډه وکړه چې پکې د علاقې خلکو خپل مسایل ور وړاندې کړل. مونږ به خپل بچي قابو کوو ځکه یوازې ډرګز نه دي، دې نه علاوه نور د موبایل سره تړلې نور خرابې بیمارۍ دي چې هغې ته زموږ خیال نه دی، خو هغه د دې نشو تماشو نه زیات نقصان رسوي زموږ د معاشرې ته. د روډ حوالې سره چې څنګه تاسو وویله بالکل دې کې چې چا هم اوبه راپرېږدي ټیک شوه هغې باندې تاسو دغه وکړئ، اول ورته نوټس ورکړئ چې په هغې نه سمېږي بیا به ورباندې اف آی آر ورکړئ ځکه چې دا خو ګورنمنټ پراپرټي ده. ضلعي پولیسو مشر قاسم علي شاه د میټنګ وروستو پاسون نیوز سره د خبرو ترو په وخت وویل چې د عوامو خواهش و چې دلته کې د پولیس یو چوکۍ تیاره کړی شي. دې ځای کې د پبلک ډېر زیات ډیمانډ و چې دلته را چوکۍ الریډي ایګزسټ کېده، خو هغه ډېر داسې بیسک او اورډنري کنډیشن کې وه. اوس زه په دې ډېر فخر محسوسوم چې د پبلک په مدد سره موږ دا چوکۍ فردر چې هغې اکاموډیشن مو لږ ښه کړو، د هغې واټر سپلای سیسټم مو ښه کړ، باونډري وال مو ښه کړ. نو په دې موږ خوشحالېږو چې پبلک موږ سره دونه زیات کومک کوي ځکه چې صرف سرکاري فنډ سره موږ خپل انفراسټرکچر مینټین کول موږ دپاره ګران دي. ضرورت یې دا دی چې اگر چې دې ځای کې کرایم داسې نشته، خو ما تاسو ته وویله چې چونکې زموږ دې ځای کې ایلم سره باونډري ده او کافي زیات پاپولیشن دی، هغې کې ټرافیک مینجمنټ وغیره، نو هغې لحاظ سره دې چوکۍ بیا کافي اهمیت دی. اوس په سوات کې 6.5 پولیس دی، نو په هغې کې 6.5 مختلف مایند شو، مختلف سوچ، مختلف تربیتونه، مختلف ذهنونه. که اوس مثال په کالام کې یا برم او ډنډ کې یا اتروړ کې یو 2 سپیان څه غلطي وکړي، نو هغې مطلب دا نه چې ټوله صوبې پولیس خراب دي. د دې صوبې 1600 نه زیات شهدا دي، مطلب 1600 نه زیات فیملیز چې دي هغه کونډې دي، بچي یتیمان دي. 2-3 کسانو په غلطۍ باندې دوی په کوتاهۍ باندې تاسو ته دومره ډېرې قربانۍ دې ته بد رد ویل چې دی دا مناسبه نه ده. که فرض که ډپارټمنټ په هغې باندې ایکشن نه و اخیستی، هغې اګنور کړی و یا د هغې غلطۍ ته غلط نه ویلې، نو بیا ډپارټمنټ قصوروار و. خو چې ډپارټمنټ هغې له قانون هغه سزا هم ورکړه، هغې باندې پرچې مو شوې، نو زما خیال دی موږ له خپلو شهدا او قربانۍ چې دي تاسو سوات کې په خپلې ښه لیدلي دي، هغې ته څه بد رد ویل لکه اوس یو کس موږ دپاره خپل ځان قرباني ورکړې ده او موږ د هغه کور ته یا د هغه بچو ته بد رد وایو، کنځل کوو، زما خیال دا مناسبه خبره نه ده. د سوات پولیس الحمدلله موږ الریډي د دې ډېر ښه اټیچوډ دی ځکه چې کمیونټي ښه ده او دې کمیونټي نه دا پولیس برتي شوي دی، نو څنګه کمیونټي هغه شانتې پولیس وي. خو موږ بیا د هغې باوجود بار بار خپلو افسرانو په ترو باندې ډي اس پیز، اس ایچ اوز، محررانو په ترو باندې دا حد الوسع کوشش دی چې څوک هم تاڼې ته راځي یا په چوکۍ چا سره سینټر اکشن راځي، نو هغوی سره خپل کوشش کوي چې ښه د صبر نه کار اخلي او ښه اټیچوډ ساتي. پولیس او ولس د یو بل سره تړلي دي، دوی د یو بل نه رغېدن نشته. که چېرې موږ هم د جرم خلاف د پولیس سره ملاتړ شو، زموږ راتلونکي نسل ته به یو صفا معاشره میلاو شي. صمد انجم، پاسون نیوز، جامبیل، سوات.